یاره جی دا خو ډېره ښه خبره ده چې مونږ لکه فرست اف آل چې دی مونږ لکه انډیا له مونږ شکست ورکړو او بیا چې دی اوس آرمي چیف چې زمونږ تللی دی او دی ویلي چې یاره آی لو پاکستان، نو بالکل مونږ په خپل آرمي باندې پراود فیل کوو او مونږ یو قسم د خپل آرمي چیف شکریا ادا کوو چې یاره مونږ له دونه لکه سپورټ راکوي، خاص کر د مونږ اسلامي ملک له چې کوم دي دپاره. او دا 56 صرف پاکستان چې دی پکې ایټمي طاقت لري مونږ سره، نو بالکل مونږ په خپل فخر فیل کوو، پراود به فیل کوو په دې باندې. نو دا ګڼئ چې په دې ملک دننه داسې پروپیګنډه کوونکي دي چې هغه د خپل فوج پسې خبرې کوي. یاره جی بالکل نه ده پکار، ځکه چې انسان له پکار دی چې هغه ثبوت پیش کړي، نو چې انسان سره څه ثبوت ویني نو هغه له نه دي پکار چې داسې قسم خبرې وکړي په هغې باندې. او آرمي د هغې مونږ مخکې هم هغې سره ولاړو، اوس هم ورسره ولاړو او بیا به هم ورسره ولاړو. ګرانو کتونکو، آرمي چیف یعنې فیلډ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب دور امریکا بیا ټرمپ چې کوم دی دا خواهش ظاهروي چې زه به د آرمي چیف صاحب سره ملاقات کوم. بیا د هغې نه مخکې آی لو پاکستان چغه وهل، یقینا چې دا د پاکستانیانو لپاره ډېره د فخر خبره ده. دې سره سره ګرانو کتونکو کوم خلک چې خبرې کوي چې پاکستان سره څه طاقت دی، نو په ډېرو کم وسایلو کې خو دغسې 56 پورې اسلامي ملکونه دي، دې وخت کې واحد یو پاکستان دی چې دا اټومي طاقت لري او دا امریکې ته او دا اغیارو ته په سترګو کې سترګې اچولي دي او ځان یې اټومي طاقت کړی دی. خو د هغې نه پس مختلف پروپیګنډې راځي. په دغه پروپیګنډو باندې او د هغې په دورو باندې دلته کې د ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو چې د پښتونخوا عوام په دې باندې څه وایي زموږ سره اوسي. یاره زه ورته دا خبره وکړم چې دا څومره زمونږ د یهود ایجنټ دي هغې یو پراپیګنډه خپره کړې ده چې یاره آرمي زمونږ عاصم منیر صاحب چې کوم ورغلی دی او ټرمپ سره ملاقات کړی دی، نو دا زمونږ ډېره یو د خوشقسمتۍ او د احساس خبره ده چې په ټول ممالکو کې ما ته وګوره زمونږ یو جنرال او یو آرمي سیټ اپ آرمي عاصم منیر صاحب یې روچت کو او هغه سره ملاقات وکړو. نو ډېر خلک دا خبرې کوي چې یاره دا د ایران له اډه ورکړو یا دغه ورکړه، نو دا مختلف پراپیګنډې دي پرېږدي. او زمونږ چې عاصم منیر صاحب کومه فیصله کړې ده نو هغه د اسلام او د خپل پاکستان دپاره کړې ده. بل دوی به ولې یو په طور مواد ورکوي او ملا به ورسره تړي، ورسره به ودرېږي. دا زمونږ د ټولو ایمان هم دی او دغه هم دی، زمونږ په خپل آرمي باندې باروسه کول پکار دي. او د آرمي چیف سره د ټرمپ ملاقات دا یو تاریخي ملاقات و، ځکه چې هغه خواهش دا ظاهر کړو د ټولې دنیا یو هغه ته نظر و ټرمپ ته چې دوی به چا سره ملاقات کوي. نو هغه په نورو ملکونو کې صرف واحد پاکستان وټاکه چې یاره پاکستان جرنیل چې دی جنرل عاصم منیر صاحب هغه د دې خبرې جوګر چې زه هغه سره په بین الاقوامي ایشوز باندې خبرې وکړم. پاکستان کې یو داسې مخلوق هم دی هغه د ډېر په نیګیټیو سینس کیلي، داسې طبقه شته انټي سټیټ خلک دي او انټي اسلام خلک دي، د غیر مرګري دي. لکه دې به موږ ډارې کوو چې د یهودیانو لابي ده یا د قادیانانو لابي ده او هغې خپل لابینګ کوي. یو پازیټیو شی چې دی هغه نیګیټیو وړخته بوځي. نو موږ د دغه خلکو د مخنیوي دپاره بهر حده پورې زما په طور پاکستاني یو ذمهوار شهري دا زما ذمهواري ده چې زه د دې خلکو مخنیوي وکړم. ګرانو کتونکو، تاسو ځایي خلکو خبرې واورېدې چې دغې دورې ته ډېر په ښه نظر باندې ګوري، یو بهترینه حکمت عملي ګڼي او دې سره د پاکستان بچو غواړي. او دغه خلک دا وایي چې دې وخت کې موږ د افغانستان د باډر نه د ایران د باډر نه انډیا لګیا ده، موقع نه ضایع کوي. نو موږ خپل بچو هم کوو او د نور اسلامي ملکونو ملاتړ خو هم کوو.